او یو پروپیګنډا اوس خلکو مشهوره کړې ده چې مولیان الوا خور دي، الوا ډېره خوري. ته لاړ چې د مټۍ په دوکان باندې وګوره، تپوس وکړه چې آیا تا له علما ډېر راځي او که نه تا له امیان خلک ډېر راځي، بیا به تا د خپله اندازه وشي. ځه مخکې ورځو کې یو کس نه تپوس وکړو چې خپل بچي علم کې داخل کې، مدرسه کې داخل کې، نو دوی به خوري څه؟ دا د هغه جواب وي، دوی به خوري څه؟ د دوی به رزق کوم ځای نه پیدا کېږي، دوی به دنیا څنګه ګټي؟ نه، دنیا هم ګټلی شي، خو صرف مدرسې کې ته طالب کا، علم پې زده کا، هغې نه پس بیا دنیا دې کوي که نه؟ وینوي دوی به دنیا کوم ځای ګټي چې څه وخت بعد تپوس وکړی شو چې دا مولیان څنګه خلک دي. نو مولیان ښه دي خو خوراک وی ډېر کوي. څه کوي؟ وی خوراک ډېر کوي. نو چې خوراک ډېر کوي نو دې پسې خو دا دنیا لګېدلې ده چې خوراک به څنګه وکړو. نو چې خوراک ډېر کوي نو مدرسه کې بیا داخل که، یا به دا خبره پرېږدې چې علما له الله پاک ډېره ورکوي، یا به دا خبره پرېږدې او یا به دا خبره پرېږدې چې علما به یې ګټي څنګه. دواړه خبره دې نه منلې کېږي، یو خبره به ترې منې. یو واقعه ذهن ته راله د عوامه پورې چې مولیانو ته وایي الوا ډېره خوري مولیان. افسوس، صد افسوس، د پیغمبر وارثان ستا دې خبرې شو. الله اکبر کبیره. یو زنانه کور کې بیس ساتلی و، مشهوره قصه ده. وی چې کله به شپه شوه نو وی بیس به راغی او چې کچن کې کم اوړه به پراته وو، به یې راواغېستل او به یې خوړل، او اخره کې به چې څه لږ غوندې پاتې شو، معمولي غوندې به پاتې شو، به یې راواغېستل د هغې غوا د بچي باندې به یې پر خوله ولې ومږل. چې سهار به هغه زنانه راپاڅېده او څاروي به سم وو چې ټول اوړه یې خوړلي دي. په دویمه شپه هم راغی بیزه، په درېیمه شپه هم راغی، بس سلسله جاري وه. او به دغه زنانه به دغه څاروي وخه چې وګوره خوله دسقا ده، بس اوړه دا خوري. یو شپه ورته پټه شوه دا زنانه چې ګورم چې دا اوړه څنګه چلې، دا خو چې راپاسم په موږي باندې تړلي وي دا څاروي او خوله یې سقا وي، اوړه نه وي، نه خامخا څه چل ښکاري. پټه شوه ورته څنګه دا شپه چې نیمې ورسېده، اوس بیز را روان دی، تیاره ده، کور ته راغی، کچن ته ورله او اوړه یې وخوړل. اخره کې چې کم لږ پاتې شو هغه دا څاروي په خوله باندې ومږل. زنانه یې پوه شوه چې ښه دا قیصه ده. هغه بیزه یې رونیو، ښه ډېره یې ووه، سم یې ووهه چې ښه ما خو به دا غریب هسې به څه دومره ډېر وخه، دا سقې به مې هسې دومره ډېر هسې به څه وخه، دا ټوله غلطي خو د ده ده. نو اوړه چا وخوړل؟ اوړه دې بیزو خوړل، بدنام پې څوک و؟ بدنام پې هغه سقې شو. نو الوا دغه امیان خلک خوري، دغه عوام خلک یې خوري او بدنام پې مولیان دي. مولیان پې موږ بدنام کړي دي. محترمو داسې نه کوو، دا د پیغمبر وارثان دي، دا د ستا د خبرو نه دي. دوی ته د نبي علیه السلام نه څه نور څه نه دي پاتې، مال جایداد دا د نبي علیه السلام نه ورته نه دی پاتې، صرف او صرف علم ورته پاتې دی. نو چې د نبي علیه الصلاة والسلام وارثان دي، د نبي علیه السلام علم راوړي او تا ته یې مخې ته یږدي، تا ته یې پیش کوي، نو ته به ورته دا وې، ته به داسې خبره کوې که نه؟ ته به د دوی د خپو خاورې ښکلې. داسې مه ګوره چې دا علم دی او دا سلسلې او د نسب او د مال په لحاظ کمزوري ده. نه، دې دا خبره د چا بیانوي، ما ته دعوت تبلیغ د چا راکوي، دا کار د چا دی؟